السلام علیکم ویلکم ټو دا آل ایډیټ په اپس. نن زه تاسو ته درښودم په لومینیک اپس کې تاسو دا خپل تصویر څنګه ایډیټ کوئ. دا زما ریل تصویر دی، دا به داسې موږ ایډیټ کوو. که چیرې هم ته داسې ایډیټینګ غواړې نو راځه موږ سره خپله ویډیو پوره وګوره بغیر سکیپ کې. نو ته به راسې دا ریل تصویر څه دی، دا به دا نم نه صفا کې لکه داسې ما ابل صفا کړی دی، دا وړ به ایډیټ کې تصویر. نو تاسو که چیرې دا تصویر جوړون غواړئ نو موږ سره دا ویډیو پوره وګورئ. او یو چوټا ریکویسټ درته کوم چې موږ په چینل که چیرې تاسو نوي یاست نو پلیز تاسې سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ او یو ښایسته کمنټ وکړئ لکه کوچنی ورور پسې کوئ. نو دا تصویر به موږ داسې ایډیټ کړو لکه دا تصویر څه ده. نو اول به موږ دلته راسو پلی سټور ته. پلی سټور کې به موږ دلته سرچ بټن باندې کلیک ووایو. دلته به سرچ اپس اینډ گیمز کې به کلیک ووایو. دلته به ولیکو ریمینی. ریمینی چې سرچ کوو دلته به دی راسي ریمینی. دلته ما زه اپډیټ غواړي، زه اوس نه اپډیټ کوم، یوې بعد کې اپډیټ کوم او ته به دا هلته انسټال کې. چې انسټال یې کې له هغه بعده به دا لرې کې. داسې ته لرې کې دلته به راسې دا تصویر چې کوم دی دا ریل تصویر دی، ریل دا نم نه دی. او ایډیټ تصویر چې کوم دی هغه دا دی. نو ته به دلته ریل تصویر چې دی دا به شیر کې په ریمینی کې. په ریمینی کې چې شیر کې دلته به راسې ریمینی به اپس به اوپن سي. دلته به دا ته داسې شیر کې دا کراس نشان به ووایه، لږ به ویټ ورته وکړئ. اوس به راسې دا به کلیک ووایه. دلته به لیکلی انهینس، دا کې به کلیک ووایه. دلته به یو 2 سکنډ بعد تا ته به کراس نشان څه دا به په کلیک کې. له هغه بعده به دلته بیا راسې دلته به دا لیکلی انهینس، دا به بیا ووایه. دا ووایه دلته به اپلوډینګ ایمیج شروع سي. دلته به تا ته لږ ایډز راسي، هغه به یو څه سکنډه وي، هغه سکنډ به تېر سي. دلته یو دلته 25 سکنډ ورکړي، د هغه کراس ول. دا به کراس کاټه نشان به بیا پې ووایه. دا کاټه نشان به بعد دلته ایمیج څه ده هغه به صفا سي. اوس ته ورته وګورئ دا به دل داسې کې وینې لږ ایمیج صفا سوی. ته وګوره هر څومره زوم کې دا به تورې، چې ته زوم کې دا به دغسې سپین وي. اوس یې ته درته وګوره دا دی په وکول دا به ایمیج صفا کېږي. له هغه بعده به یو بل کار وکړئ، دا ایمیج به ته نور هم پسې صفا کوئ. دلته خالي تصویر ستا هغه ایچ ډي سوې. ایچ ډي بعده به ته دلته نور کار هم پکوئ. دلته دا وینې لاندې لیکلي دی بیکګراونډ، بلر، کلر، بیکګراونډ، انحصار. دا نور هم ایډیټینګ کاږي نو تاسو خالي دا ایچ ډي فارم یې زده دی. دا نور کلر ورکوئ، لا بیکګراونډ بلر ورکوئ یا بیکګراونډ انحصار ورکوئ، دا تاسو نه دی زده. نو راسئ نن زه پر تاسو په دا ویډیو کې نن زه تاسو ته پر دا هغه باندې ډسکس کوم، دا درښودمه چې بیکګراونډ بلر چېشته یایي، کلر چېشته یایي. نو راسئ تاسو ویډیو بغیر سکیپ وګورئ. بیکګراونډ بلر چې ټچ ووایي دلته به تاسو ته یو 15 سکنډه ایډز راسي، هغه به تاسو کراس کړئ. له هغه بعده به راسئ دلته بیا وګورئ یو به لیکلی لاو، یو به ډیسیبل لیکلی، یو به لیکلی میډیم، یو های دی. دلته اوس ته په ده کې ووایه دلته به ایډز راسي 15 منټه په ډیسیبل کې 15 سکنډ به تا ته ایډز راسي، هغه به ته کراس کړي. اوس به ته دا وګورې د ده بیکګراونډ شاوخوا چې کومه بیکګراونډ ده دا به لږ چینج سي. له هغه بعده به ته دلته دا وګورئ میډیم وګوره. میډیم کې تا ته له هغه بعده 15 سکنډه 16 سکنډه تا ته ایډز راسي، هغه به کراس کړي. د هغه به بیکګراونډ شاوخوا وګورئ. اوس خو زما دا کیمره چې کومه ده دا کیمرې باندې ما تصویر کښلی ده. که چیرې هم ته دا په موبایل باندې وکاږې نو دا تصویر تا څخه ډېره ښایسته صفا راځي. په دا کې اوس تا شا بیکګراونډ بلر چینج کوي. ته دلته وګوره شاوخوا بیکګراونډ یې دا نم نه سوی. که چیرې تا پر خپل موبایل وکښې هغه بیکګراونډ به تا ته صفا معلوم سي چې دا بیکګراونډ څنګه چینج سوی. نو به دا به ته ګوټ کې. له هغه بعده بیا ته راسې یو بل کار به وکړې. ده کې ته خالي بیکګراونډ بدلولی سي. بیکګراونډ څنګه ایچ ډي فارم ته اوړي، څنګه ډیسیبل کېږي، څنګه لو کېږي، څنګه میډیم کېږي، په دا کې ته بیکګراونډ شاوخوا کتای سي. دا به ګوډ نشان ته په کلیک کې. له هغه بعده به راسې بل کار به وکړئ. له هغه بعده به موږ د کلر ګورو چې دا تصویر څنګه کلر څنګه ور بدلاږي. دا بل که موږ بیکګراونډ ور چینج کوي. اوس بیا له دا واره موږ دته کلرز ور چینجوو چې دا تصویر څنګه کلرز اخلي.
نو راسئ زه اوس تاسو دغه کلر درښودم. کلر به په ټچ کوئ، دلته به تاسو یو 15-16 سکنډ تاسو ته ایډز راسي، هغه به کراس کوئ. هغه بعد به راسئ د بیکګراوند ډیسیبل به اوس وګورئ، یا ډیسیبل سوئ. هغه بعد 1 دلته تاسو وګورئ 15 سکنډ دا ایډز به لرې سي. اوس به دغه کې تاسو کلر ګورئ، دلته به یو لیکلی 1 2 3 4 دا کې ستاسو د کلر د لیکلي دا کلر څنګه دی اخلي. اوس دا وګوره دا څنګه دی. اوس ته دلته بیا بل ټچ کلیک ووه، دا به تا کلر څنګه سي چینج به سي. که چیرې هم ډیسیبل سي ستا تصویر به بیرته هغه رنګه سي. اوس یې ګوره زه دا تصویر بیرته ایچ ډي فارم ته اړوم، دغه نه هم نه وي لکه ستاسې څرنګه ډیسیبل کړی. ویې ګورئ اوس دا سیدی خالي به ایچ ډي فارم ته واړئ، صفا به کړي، مګر تا هغه ته به کلر نسي ور. نو راسئ پر دا کې اوس موږ تا ته کلر درښوي. اوس ته دا وګوره کلر چې ته دلته څو نمبر کوې د تصویر کلر روښنایي اخلي، ستا تصویر به روښنایي واخلي. تا ته به اوس دلته 15 سکنډ چې تا ته ایډز راسي هغه به کراس کړي. اوس به دا بل دوم وګورې، ده کې هم تا ته نوره روښنایي واخلي. ستا کلر تصویر چې کوم دی کلر به نوره روښنایي واخلي. دا دریم سوی دلته ته وګوره ایډز به راسي، ایډز لرې کړه دا به دا څنګه یو داسې روښنایي واخیستې هغه په ریمیني کې نه کاږي. ته بیا اوس دلته په ریمیني کې لاندې ایډیټینګ کې کوې. اوس دا وګوره دا څنګه ښایسته سوی، دا څنګه ښایسته سوی. اوس دا بل وګوره څلرم دا ته پسې څونه سخت کوې دا به اوس ګوره دا ایچ ډي سوی. اوس ته دا ایچ ډي کې خالي تصویر صفا سي، مګر ته دلته روښنایي په استعمال کې کلر په استعمال کې ستا تصویر به ډېر ښایسته او ډېر خوندور راځي. نو تاسو دا وګورئ. اوس دلته اوس فیس دلته لیکلی دی، دا به تاسو دلته ستا خپل فیس څنګه سموې پکې. دلته 15 سکنډ ایډز د هغه به لرې کړي، له هغه بعده به راسې. اوس به دلته دا کلیک ووهو، اوس ورته ګوره دا 1 نمبر سکم دی، دا به ته یې لکې 2 نمبر به کلیک ووهې، دی به تا ته اوس ایډز راسي. ایډز لرې کړي دا به تصویر ته نور هم ښایسته سي. ته ورته ګوره دا تصویر چې دی دا نور هم ایچ ډي سي صفا سي. نو ده کې دوم او لا دریم باندې ته ټچ ووهې دی به بیا ایډز درکړي، هغه به هم لرې کړي. په دا کې اوس تا کوم هم خوښ دی دوم دریم کې ته به دا په ووایې دا تصویر به ستا هغه ښایسته سي. فیس به مخ به کوم څه دی هغه به ښایسته سي. نو که چیرې هم ته دا سیو کوې نو بالا سیو نشان لګېدلی دا به ووایې، دا سیو به کلیک کړې. سیو کلیک کړې دلته به تا ته ایډز راسي، یو 30 سکنډه ایډز راسي. دا د اوس 27 دا به اوس لرې کړې، دلته به کراس نشان ووایې، کراس نشان ووایې، له هغه بعده به راسي دا به ګوټو ګیلري باندې به ووایې. اوس دا تصویر وګوره دا څنګه تصویر وګوره دا تصویر ریل وي او اوس دا صفا مه کوي. اوس ورته ګوره دا تصویر ته به ته اوس راسې ګیلري ته، ګیلري کې دا تصویر څه دی دا اوس صفا سوی. ورته وګوره پریمیني کې ته کوم تصویر هم صفا کول غواړې نو هغه ته داسې ایډیټینګ ور وکړه، هغه تصویر بیا ستا هغه ډېر ښایسته راځي. اوس به راسې له هغه بعده به دلته لیکلی لایټ روم، لایټ روم کې څنګه ته دا فارورډ کې دلته به راسې لایټ روم ته، لایټ روم به اوپن سي. اوس به دلته راسې دا ورته به تصویر وګورئ اوس ریل دی. اوس به له بعده ته ورته ګوره هغه بعده به ته اوس دا تصویر کوم دی دا تصویر به ته لایټ روم پرسیټ دا به ته ډاونلوډ کړي. اوس دلته ګوره دا تصویر به ته خاص دا نوم نه جوړوې. اوس لایټ روم پرسیټ ستا ډاونلوډ کړی وي. اوس به راسې بالا به دلته د بالا 3 ډاټ وینې دا به کلیک ووایه، بالا 3 ډاټ کلیک ووایه، دلته به راسې کاپي سټینګ دلته به دلته راسې دا وینې دا نشانونه به ته اوکې کړي، دا نشانونه اوکې کړي ته به له هغه بعده راسې هغه ګوټ کړي سټینګ کافي داسې ته دا ګوټ کړي. له هغه بعده به ته راسې اوس به بل کار وکړې. دا خو تصویر ستا راواخیستی. اوس به وګورې دا 3 ډاټ نشان چې دی دا به اوکې کړي، دلته به یې کې فیسټ سټینګ، فیسټ سټینګ ستا ووایه دا تصویر ستا هغه خاص هغه لایټ روم پرسیټ څرنګه سوی ستا شاوخوا رڼایي چې کومه ده هغه اوس دا ریل وي. اوس دا ما ایډیټینګ ور وکړئ. نو که چیرې هم تاسو هم داسې ایډیټینګ غواړئ نو تاسو به دا طریقه ورسره استعمال کړئ. دلته به راسئ دا ایډیټ نشان چې دی دا به کلیک ووهئ، له بعده به راسئ دا به نشان به کلیک کړئ، دا نشان چې کلیک کړئ له بعده به دغه ته سټینګ ورکړئ نایس، نایس معنی دا به اوس ته کلیک ووهئ. اوس به له بعده راسئ اوس د رڼایي ته ګوره داسې ور زیاته کړي، له بعده به راسئ دا به لږ داسې کړي. دلته دلته ګوره زه څونه ایډیټینګ کړی د غونې ته لیکي زیاته او کمې کړه. اوس دا تصویر ته وګوره اوس دغه او د دغه تصویر خو فرق دی. له بعده به دا شیر بټن په ووایئ، له بعده به راسئ سیوډ ایکسپورټینګ فوټو ته به ستا دا تصویر چې کوم دی هغه به سیوډ سي.
اوس ته دا تصویر وګوره او دا تصویر وګوره، ریل او د دغه تصویر اوس فرق دی.